السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جی قدرمنو کتونکو دا وخت زه د کوزدر تحصیل ادینزی غریز کلی کشمیر کې موجود یم چرته چې دا چیناران تاسو وینئ دا قومي ډاک دی او د کشمیر دغه جومات مخې ته چې کوم دی نو دا ډاک جوړ شوی دی او په دې کې دا چیناران دي دا ډېر لوی چیناران دي او دا تقریبا سالکه 200 کاله ها د 300 کالو دغه مقامي کسان ولاړ دي دا وایي چېرې د 300 کالو نه زاړه چیناران دي درنه زه ورته دغه ډډونه به هم زه تاسو ته ښیم خو د پښتنو په کلو کې چیناران د چینار سره ډاک چې کوم دی نو دا انتهایي اهمي او اوس هغه ډاک زه تاسو ته ښیم چې کوم د دې چینار لاندې دی مخکې د دې دغه ته چې کوم دی نو دا دغه نه و دا چاردیواري چې کوم دی نو دا دې ته نه و شوې اوس د دې ډاک نه چې کوم دی نو دغه چاردیواري هم شوې ده او دغه زما د خبرې تاسو ته ښکاره واضحه ثبوت ده چې دا بینچونه چې کوم دی نو ایښودې شوي دي او دغه د کلي مشران چې کوم دی نو دا ناست دي بینچونو ته د مازدیګر د لمانځه نه پس او دغه دی مطلب دا چې خپل د کلي مسلې هلکه په مسلو خبرې کوئ دغه بابا چې دا د ډېر عمر دی په تاسو کې مشر څوک دی لکه د ټولو نه زیات دا مشر د ټولو نه کم دی بابا دا خو نه دی دا خو په خونه نه دی بابا دا راته ووایه صادر کېده ورته وداسې مخکې چې رڼا شي په مخ باندې دی او دا راته ووایه چې دا چیناران چې دي د دې څه تاریخ دی او د دې ډاک څه تاریخ دی د دې چینارانو چې کوم دی نو د دې خو دغه ډېر عمر دغه موږ ته د پیړیو څخه خبره ده د دې څه معلومات چاته نشته دی په دې ډېرې پیړۍ وي چې هغه پیړۍ په دې ختم شي خو دغه چیناران دي او دي او خلک ترې لاندې ناستي او دغه هم د خاطرې ځای دی بل ځای شته نه ستا څومره عمر دی یاره دا زه نشم وایلی خو زما به خامخا ځم چې پنځه کم اتیا کاله څه خو شه عمر خو به زما وي ماشاءالله دومره خو به زما عمر خو ما ته هم دا معلومات نشته چې دا واړه رالوړي شوي او دې حد ته راورسېدو خو څه پته ونه لګېده نه چا وویل چې دا زموږ د یاد دي ښه او دا تاسو هر مازدیګر دلته په دې بینچونو باندې موږ کښېنئ هر مازدیګر په دې بینچونو ناست یو تاسو څه وایئ چې راغونډ شئ نو موږ خو چې راغونډ شو چې خپلې خبرې اترې کوو بس خلاص کوو که نه او خپلې لکه دا داسې ځای ده چې شالګاه غټه بته جوړه شوې ده دې ته راغونډ یو دا زموږ د غم خاطر ځای دا زما په خیال چې د یو ځای بحث کوو د بل ځای بحث کوو په تحصیل ادینزي کې چې کوم دی نو دا یو چې کوم دی نو ډاکټر شعیب چې کوم ډاکټر آباد دی د هغې په کور کم چیناران دي خو دا واحد کلی دی زما په خیال چې دلته د چینار سره ډاک دی او چې چېرته چینار د پښتنو په کلو کې ډاګونه هم وي دغه دا تاسو ټول مشران چې کوم دی دا ورته تاسو راغونډ شئ لکه په دې جومات کې میلاد چې کوم دی نو هغه هم کېږو د کشمیر ډېر دروند میلاد دی ښایسته ښایسته غونځاخي ککوړي او حلواګانې پکې چې کوم دی نو میلاویږي زه اکثر دغه میلاد له راځم هلکه مخامخ ته د ډاک په حواله سوی اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم زمونږ دا داسې مقامي ډاک دی چې په دې کې زمونږ څومره جنازه خو په اخون بابا کې کوو خو لکه بیا د هغې دپاره وروسته چې کومه دوا کېږي د فاتحه نو هغه موږ په دې ځای کې کوو او دا داسې مشهور ځای دی چې لکه د هر کلو نه خلک راځي نو هغو ته پته ده چې د کشمیر د چینار لاندې خلک به ناست او دوا به کوي نو یو داسې دا مطلب دا چې دوا ځای هم دی د دوا ځای هم دی بل دا چې د کلي خبرې موږ هم دغه کوو لکه اوس روغې دغه دا هر څه په دې کې موږ کوو که نه بل دا زموږ د دې چینار تقریبا 700 کال چې دی دا به تقریبا ځکه چې زموږ مشرانو به خبره کوله چې دا د ډېر عمر چینار دی او بل دا یو قدرتي چې شنه چترۍ لګېدلې ده موږ د شامیانو نه خلاص یو او بس دا ټول کلی راغونډ شو دلته او بل موږ یوه فیملي یو ټول میاګه سادات یو په کشمیر کې ټول سادات یو موږ نو دغه اتفاق هم زموږ برابر دی ماشاءالله دې کلی ډېر ښه اتفاق دی دا چینار یو ځل زه تاسو ته بیا ښیم چې دا دومره د دې ځای نه شروع شوی دی او دا په مخه باندې چې کوم تر دا پکې زما په خیال کشر چینار دی او دا کشر چینار دی دا دومره مخکې تللی دی او دغه چینار چې کوم دی د سر نه چې زه تاسو ته وښیم نو دغه مشرۍ چینار دی مشر دی او د دغه مشر چینار ډډ هم که تاسو وګورئ نو زما په خیال چې که دا ورېبلی شي نو پوره یو کټ پرې ایښودی کېږي څلور شپږ کسان چې کوم دی هغه په دې باندې لمونځ کولی شي بابا د چینار په حواله تاسو وایئ دا زمونږ نیکه به خبره کوله
چې زمونږ واړه وو دا د اوښتی وو بیا موږ په رسو باندې راړولی وو زمونږ نکاح تقریبا 115 سال عمر زما د پلار و او د نکاح مې هم د دغه نه زیات و کم نه و خو د هغو د خولې د وینا خبره ده چې لکه دا ډېر پخوانی دی ښه ډېر پخوانی دی دغه چنار زه یو ځل تاسو ته بیا ښیم اوس په دې کې دغه شی د دې ځای نه که موږ دا شروع کړو نو دا ډېر لوی ډډ دی د دې چنار او دغه ځای ته چې کوم دی نو رسېدلی دی ډېر زیات پلن دی او بیا د دې یو خاښ که موږ وګورو په دغه ځای نه روان شوی دی او هغه بره سر ته رسېدلی دی او دغه هم چې کوم دی نو د چنار هغه د چنار متعلق یوه ټپه نه ده مله چې ویل د هغه چنار شانته مې زړه اور واغېستو که څه چل دی بهرحال ما له خو ټپې نه راځي واس نه چې غلطه ټپه ووایم خو دا چنار چې دی نو دا د کشمیر کلي د غم خوا دی د لاسنیوو د قامي جرګو چې کوم دی نو دا ځای دی او دغه مشران تاسو وکتل دا ماشومان دا مشران دا دغه چنار لاندې چې کوم دی نو هغه ناست دي دا د دې واضح ثبوت دی او دغلته که هلته مونږ وګورو نو دغه مشران په دغه بینچ هلکه دا بینچونه چا راولي دي ښه دا پی ټي آی والا راولي دا یو کار یې سړیتوب کړی دی بهرحال او دا بینچونه کرایه پې تاسو خپله ورکړې ده چې یو به هم وس کې مړه او بهرحال کرایه پې تاسو خپله کړو خو دغه هغې راولي ده ټیک شو بهرحال دغه بینچونه دي دغه یې راولي دي او مونږ د رشید خان سره راغلي وو دلته دی دغه ته دغه چنار یو ځل تاسو ته بیا ښیم دا کشری چنار دی او دا ورسره چې کوم دی پخوا کې بیا مشری چنار دی چې هغه ډېر زیات دغه دا مشران دلته کې موجود دي مونږ چې کله مشران وایو نو سپین ږیري وایو نو ډېر زیات خوشحالېږو ځکه چې دا مشران چې کوم دی نو دا زموږ د معاشرې زموږ د کلو ژوندی تاریخ دی او هلکه زه به بیا یو ځل راځم او د کشمیر په تاریخ باندې او پاخون بابا خبره کوو ټیک ده بس ده ټیک شو ده ماله اجازه راکړئ د الله په امان